أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. سورة احزاب شروع مخی آیتونو کی واقعہ د خندق وا. اللہ رب العزت مومنانو باندے مسلمانانو باندے یو قسم انعام ذکر کئی چی تاسو باندے انعامو کله چې تاسو باندې مختلف لخکر راغلی د مکی قریشو کافرو مشرکان اغی راغلو دیخواته چې راغلو مر الزهران وتوی اغی کې پړاو اچو ځان سره مختلف ډلې شامل کړي. مکی نه چې کوم خلق راتلو ناغه هو وی تعداد 4,000 لیکن دا نورې قبیلې چې وسره میلاو شوې د خواوشانه نو 10,000 12,000 15,000 پورې اقوال پکشتي چې دومره خلقو کافران. مسلمانانو تعداد خو ډېر کمو. مسلمانان په دغه وخت کې 3,000 کله چې مسلمانانو ته پته ولګېده چې دی راځي را روان دي نو په لږ وخت کې 3.5 میله خندق اوکنستو وی دا پشپگو ورځو کې دا اوکنستو دغه 3,000 کسانو او لس کسانې مقرر کړو او هغې له 40 غزه ځای ورکو چې دا به تاسو کنئ. کنسو بارکه بازیونه کته پورته دا پکې خو براغلی نو 9 غزه شرعي غزونو باندې یا 10 غزه دا پلن او دغه سه تقریبا جوور چې دا غینه بیا سړی راخته نشي دغه سه انداز کې. نو دا خندق اوکنسته شو پشپگ ورځو کې مکمل شو. خاورې ویوړې شوې لرې گزار کړې شوې هغې چې راغلو را پورې وتو طاقت یې نه کېدو. هلته کې بهر یې پړاو واچو خبره څه شي وه. دې خوا مدینه کې څه کسانو بنو نذیر او بنو قریظه داغي مخکنم یو خبره دا سواس کسان تلیو مکې ته او د مکې دا کسان اغي را پورته کړیو په دې معنی چې تاسو راشئ موږ به در سره ملګري شو نو په شریکه باندې به هو ختم به کو دا نوی مسلمانان راغلي او دا زمونږ دا خبرې ختمه او خپل خبرې رایج کوي مسلمانی را پسې خورئ. د مکې مشرکانو یقین نه راته ولې چې دا خو ځان اهل کتاب دي نو دی خو موږ ته مشرکان وایي لکه څنګه چې مسلمانان موږ ته مشرکان وایي نو دا نور اهل کتاب چې دي به موږ ته وایي.
نو کسان یې راجمع کړه او تپوس یې ترې وکړو وی دا پیغمبر چې راغلی دا مسلمانان دي دی ښه دي که موږ ښه یو دی داسې داسې کارونه کوي او موږ داسې داسې کوو خپل خبرې ورته ذکر کړ دا یهودیان هغه وخت کې حرامیتوب یې دا وکړو وی چې تاسو د محمد صلی الله علیه وسلم نه د دغې مسلمانانو نه تاسو غوره یې مکې مشرکانو ته وی او هغې خو بیا هم په دې باندې یقین نه و دی به هلته کې زموږ ملګرتیا ونه کي هسې به موږ بوځي موږ باندې به کار شروع کی او بیا به زموږ نه یو سیټ ته شي هم هغه شانتې وشوه خو کافرانو د دې نه هلته کې لوز واغست بیت الله سره یو ځای ودرېدو دیوال سره خپلې سینې یو ځای کړې او وی چې موږ څو پورې چې زموږ یو تن هم ژوندی موږ به ستاسو نه شاته کیږو نه دې چې کله دغه یهودیانو بنو قریظه د بنو نذیر او بنو قریظه او دیم ځان سره یو بل سره ساز باز وکړو د دې سره هم لوز شوی او هغه لوز باره کې یو حیی او یو کعب دا دوه مشرانو د بنو قریظه بنو نذیر بنو قریظه پسې دی راغی وی چې ته زموږ سره ملګرتیا وکړه او نه ما لوز کړی زه ملګرتیا نه کوم وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د چا سره بېلوزي نه ده کړې نو زموږ سره څنګه بېلوزي وکړو او که بېلوزي وکړه نو وروسته بیا موږ ته پیمانتیا راځي مثلا موږ ته مشکلات به جوړ شي هغه وی نه تاسو پریشانه کېږئ ما یو تن به تیم نه پاتې کېږي وی بیا حکومت زما استاد دی وی د دې ځان له په ګوتو باندې مخکې نه جوړه کړ وه دغسې یې کافر دغسې کوي هغه ځای نه هندوستان نه کافر را روانو وی سهار ناشته به موږ په لاهور کې کوو یو طرف ته د خلکو رای خلکو خیالي او بل طرف ته د الله کارونه وي هلته چې مسلمانان ټینکونو ته پرېوتل یو څو کسانو هغه ټینکونه یې والوځول په هغې باندې هلچل جوړ شو هر څه واپس شو خبره پسپا شو نو دغه خلک راغله نو دی پکې منافقان پکې و هغې پکې دا خبرې هم کولې منافقانو یو بل سره خبرې کوله که واپس کېږئ ځئ اجازت طلب کوئ ځکه چې دی خو په ظاهر کې ځان مسلمان ګڼو نو ای یثرب والو لا مقام لکم ستاسو ځای نشتی ستاسو څه حیثیت نشتی او ستاسو ټکانه نشتی ټکانه یو نشته ځای یو نشته مقام یو نشتی ځئ واپس کېږئ نو ټول د جنگ نه تښتېده ورپسې الله یریدون الا فرارا تیښته یې غوښته حالات مسلمانانو باندې ډېر سخت و ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي چې زه مختلفو جنگونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وم لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دې جنگ کې غزوه خندق کې څومره پریشان و څومره په تکلیف کې و داسې په نورو جنگونو کې نه و نورو جنگونو کې شپه به شوه آرام به وکړو په دې کې خو چې به کله راغی ډډه به ولګول ناڅاپه یو اواز به واورېد بیا به ووت راپا بسې سملاسته کم ځای کېږي آرام کم ځای کېږي آرام پکې ونه شو دا حالو دغه چې کم کافر دي کم چې منافقان دي هغې نه که شرک غوښته کېدی طلب کوله کېدی چې هلکه شرک وکړئ نو دوی مني د کافرانو خبره مني دا ځان ته اهل کتاب وایي دا یهودیان دي دا منافقان دي
یو خبره مخکې کړوه چې موږ به د پیغمبر سره بالکل اوږه په اوږه ولاړ یو. چا چې په مدینه حمله کوله موږ به مقابله کوو. او دلته کې دغه یهودیانو عهد شکنی وکړه، لوز یې مات کو، خبره بیا په هغې پسې راغله. الله رب العزت په دې باندې حالات راوستو. نو الله دلته کې وایي تیښته فایده نه ورکوي. الله رب العزت چا د پاره د نیکۍ اراده وکړي، چا د پاره د بدۍ اراده وکړي، څوک د الله د ارادې نه الله واپس کولی نشي. خلکو کې څه خلک دی لګیا دي خبرې به کوي، خلک به واپس کوي، خلک به بدظنه کوي. هو الله وایي زه پیژنم سزا به ورکوم. او دی وایي په تاسو باندې هم ډېر زیات بخل کوونکي دي. په تاسو باندې پیرزو نه ده، نه د باندې مال و دولت پیرزو دی، نه ښه حالت پیرزو دی. نه داسې خلک دي. او په خپله باندې د دې د حال تذکره کوي، حال به د دې صحیح. او تپوس ته وکړې اگر راوځه بهر ته، وایي نه نه خلک لا شته، اگر تللی نه پته نه لګي لکه نه تلي. دغسې قصې کېږي د دې حال نه دغسې. او دی به چې موږ لرې چېرته وی چې بس د دې بعد را باندې نه لګېدی، خو صرف خبرونو تپوس کولی او خبرونو یې چېرته کتی. دا د منافقانو حالو. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت. ورته ووایه هرګز فایده نه درکوي تاسو له تېښته، تاسو تښتئ د مرګ نه یا د قتل نه. د مرګ نه تښتئ نو مرګ نه هم نشئ تښتېدی، او القتل یا سبب د مرګ نه تښتئ نو هغې نه هم نشئ تښتېدی. وإذا لا تمتعون الا قلیلا. په دغه وخت کې فایده به در نه کړی شي تاسو له مګر ډېره لږه فایده به وي. دی وایي زه وتښتېدم، لاړم د مرګ نه، نظم میدان جنگ له نظم. او نو میدان جنگ له نظم نو د مرګ نه به وتښتې، د مرګ نه به بچ شي؟ نه، نشي بچ کېدی. قل من ذا الذي يعصمكم من الله. ورته ووایه څوک دی هغه چې بچ کړي تاسو د الله د عذاب نه. یعصمکم من الله، د الله د عذاب نه متا څوک بچ کوي. ان اراد بكم سوءا، که الله اراده کوي تاسو باندې د بدۍ، که الله تاسو باندې د عذاب اراده کوي نو د الله د عذاب نه به څوک خلاص کي، څوک به یې بچ کي. یا او اراد بكم رحمه، که الله تاسو له اراده کوي د رحمت کولو نو څوک دی چې د الله رحمت بس تاسو نه واړئ. او اراد بكم رحمه، الله تاسو رحمت درکې نو رحمت تاسو نه څوک اړولی شي نه. که الله تاسو له بدي درکول غواړي نو څوک تاسو نه د بدي منع کولی شي، د بدۍ نه خلاصولی شي نه. ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. او ونه مومي دا خلک د الله نه سوا د خپل ځان دپاره څوک دوست او نه مددګار، نه به دوست او نه به مددګاري. قد يعلم الله المعوقين منكم. یقینا الله پیژني معوقین ساسونه، رستو کون کی نور لرستاسونه، سستون کی، کمزوری کون کی، پاتی کون کی، بانو بانے پاتی کئی، نور سستی او نور شاته کئی، پاتی کئی، رستو کئی. والقائلین لاخوانهم، او ویون کی د خپل رونو تا، رونه دی د علاقې رونه دی، هغې ته وایي هلم الینا او راشئ موږ له، موږ ته راشئ، زموږ خواله راشئ. هلته کې چې ځئ نو تکلیف کې به پرېوځئ، وایي زموږ خواله راځئ چې بچ شئ. الله ولا یاتون الباس الا قلیلا، نه راځي جنګ له مګر ډېر لږ، تماشې دپاره راځي. یا راځي هغه سړی راځي چې هغه کېوتی دی، نور ځان وباسي، مخکې وی راځي اجازت طلب کوي. ان بیوتنا عورا، زمونږ کورونه خالی دي، زمونږ کورونه دغسې کولاو پراته دي. الله وی کولاو نه دي، خالی نه دي، ودي تیښته غواړي. اشیحاتن علیکم،
دی بخل کونکی دی پتا سبانے فیضا جا الخوف نو کلچ راشی یرا رأیتهم نو اینی بتا دیلر ینظرون الیک چی گوری بتا تا تدور آینهم گرزی باس دسترگو گاٹی ددی کاللذی یغشا علیہ من الموت پشان دسترگو دا گاٹو دا گرزی دو دا آغا چاچی بیوشی راغلی پا آغا بانی دا مرگ. کله چې یو سړي باندې سخت راشي سترګې بټې راوځي سترګې په د سترګې ګاټې چې دا چورلی یو طرف ته کېږي بل طرف ته کېږي د دغې بېهوشۍ نه کله بېهوشۍ کې ګرځي راګرځي دی څه اینیم نه سترګې بټې راوتلې خو څه اینی نه دی د دې په تمه یې چې څه چلو شي یو زه د دې بېهوشۍ نه لرې شم حالت را باندې سختی را باندې دا چې سختی را باندې کم شي سختی را نه ختم شي. فاذا ذهب الخوف نو کله چې لاړ شي یاره ناول کې د دې حال دغی او چې کله یره چې راشي نو دا حالي سترګې بټې راوتی دسې به ناسي یا به پروتي چې سړی وایي دا جو بس مرګ راغستی دی مري جو. فاذا جاء الخوف نو کله چې یره لاړه شي نو سلقوکم بألسنة حداد نو خامخا اوږدی به تاسو ته خپلې ژبې تیزې خپلې تیزې ژبې به تاسو ته اوږدی اشیحة الخیر بخل کوونکي په مال باندې اولئک لم یؤمنوا دا کسان ایمان نه دی راوړی فاحبط الله اعمالهم برباد کړي الله اعمال د دي وکانه ذلک علی الله یسیرا دے دا کار په الله باندې آسان. کله چې یاره نه نو دې باغ ډوسی ولی چې سوایمو کله چې یاره راشي نو دې بیا خلک وی کلی پناه کوي او دغسې خلکو به لیدلي همي حالات کله کله راشي کله کله بعضې حالات راشي وای دا حالات راتله خی کله کله د غمونو باران خی وي سړی پکې 200 دشمنو پیژني سړی پکې کرا کوټو پیژني دوست دشمن پکې معلوم شي وي نو چې کله په حالت د امنې نو ډوزي به ولي چې کله د یرې وخت راشي نو بیا به کلي پناه کوي او چې کله یره بیا لاړه شي یره ختمه شوه نو بیا به وایي څنګه چل مې کړی وایي بیا به خپلې بادریانې بیانوي حال دا خلکو ته به بادریانې معلومي بادریانې به د صحیح کیلې پناه کول وایي او که نه ځان بچ کول دا خو نیمه بادري ده وایي تیښته چې دا نیمه بادري ده وایي زوی د سپی په ژوند ژوندی د سپي نه ګړندی وي حالات راغلي ځان کلي پناه کوي اوس. فاذا ذهب الخوف سلقوکم بألسنة حداد نو کله چې لاړه شي یره نو اوږدی به تاسو ته خپلې تیزې ژبې خو ډېرې تیزې دي اشیحة الخیر بخل کوونکي په مال باندې اولئک لم یؤمنوا دا کسان ایمان نه دی راوړی فاحبط الله اعمالهم برباد کړي الله اعمال د دي وکانه ذلک علی الله یسیرا دا کار دی په الله باندې آسان. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا دی خیال کوي چې هغه ډلې تر اوسه پورې لا نه دي تلي کله یو سړی دغسې حالاتو ته نه معلوم ځانه دننه په قلعه ناسي هلکه ډېر وخت چې تیر شي سو به دی ویل کې نشته دی به غلی چوړ کې سې کول کوي چې شته که تللی نو یحسبون الاحزاب لم یذهبوا دی دا خیال کوي چې ډلې نه دي تلي وایي یات الاحزاب که راشي په دې باندې نورې ډلې یودو لو انهم بادون فی الاعراب نو غواړي دي چې کاش چې وی دي آباد په بانډو کې یسألون عن انبائکم او تپوسونه کول ستاسو د خبرونو
ولو کانوا فیکم کچری دی وی پتا سو کې ما قاتلوا الا قلیلا نو جنگ به نه وې کړي مگر ډیر لګ دریا د پاره برا مخکې شو وی لکسات د پاره انو خودی پتیخ تبانیم عادت تی تختی قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم وتوای چری فائدہ نشی در کوله تاسو له تخت ان فررتم کو تاسو تختی من الموت د مرنا تختی اویل قتل یا د قتل نه تختی د زید مرگ نه تختی د اسباب د مرگ نه تختی نو تختی دې نه شیخه وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا پدغه کې فائدہ بدر نکړی شي تاسو له مگر ډیره لگا دنیا کې پات کېدل څومره دي د خپل وخت پورې قل من ذا الذي يعصمكم من الله وتوای سوګ دی هغه چې بچ کی تاسو د الله د عذاب نه ان اراد بكم سوءا کلا اراده کی پتا سو باندې د بدی د عذاب او اراد بكم رحمه یا سوګ دی چې تاسو نه بد الله رحمت من کی کلا اراده کی پتا سو باندې رحمت کولو ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ونبو امید خلق د زخپل ځان د پاره د الله نه سوا سوګ دوسو نه مددگار قد يعلم الله المعوقين منكم یقینا پیجن یا الله ورستو کون کی استاسنا نور لرا یا معوقین سستون کی منع کون کی نور لرا د جهاد نه منع کوي مزي والقائلين لاخوانهم وين کی خپلونو تا حالم الینا و چراشی منگتا ولایتون الباس الا قلیلا او نرازی جنگ لمگر دیر لگ اشحاتن علیکم دی بخل کون کی پتا سو باندے فیضا جا الخوف نکل چراشی یرا رأیتم نو انی بات دی لرا ینظرون الیک چی گوری بتاتا تب ما تو گوری تدور آیونهم او گرزی با سترگی ددی گرزی با دسترگو گاٹی ددی کلزیو شالی من الموت پشان دا آغا سڑی چی بیوشی راغلی پا آغا باندې دا مرگ پشان دسترگو دا گاٹو دا گرزیدو دا آغا چا چی بیوشی راغلی پا آغا باندې دا مرگ سختی دی پی دا مرگ غرغری دی سکرات تی زنکدن دی پا آغا کے حالات بل شانشی نو فیضا ذهب الخوف نو دا آغا زنکدن چی سنگ حالی دا حالم دی سیخا سڑیوی مری فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ نو کل چی لاړ شي یارا سلقوکم بألسنة حداد خامخا اوګدای به تاسو ته خپل جبې تیزې اشحتن علی الخير دی بخل کوونکی په مال باندې اولئک لم یؤمنوا دا کسان ایمان نه دی راوړی مؤمنان نه دي دا چې داسې د الله خبره نه مني د الله د رسول خبره نه مني الله او رسول باندې خپل ځان نه قرباني کوي نو فابت الله اعمالهم الله برباد کړي اعمال ددي وکان ذلک الله یسیر دا کار دې په الله باندې آسان ددي عمل برباد دي چې کله د الله او د الله د رسول مبارک ددي دا خیال لې یحسبون الاحزاب لم يذهبوا ددي دی خیال کوي ګمان کوي چې هغه ډلې ندي تلی ویات الاحزاب کراشي ډلې دغه ډلې واپس راشي نور ډلې راشي یودونا نغواری دی لو انهم بادون فی العراب کاشی دی آبادوی پا باندو کے یسالون عن انبائکم جی تپوسنے کولے ستاسو دا خبرونو بارکے معلوماتی کولے جی تاس سرس کی گی سمرا وجلے کی گی او سمرا داغین وجلے کی گی او سمرا ستاسونا سمرا کامیابی میں علاوی گی تاسو مومی کاغی مومی ولو کانوا فیکم کچری دی وے پتاسو کے ما قاتلوا الا قلیلا نو قتال بنو کڑے دی مگر ډیر لگ اللہ رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکی سبان انشاءاللہ مونږ به بیا کو په 9 بجې انشاءاللہ